د څلورو حیوانانو جانورانو د سوځلو سه یا د وژلو سه د الله رسول پر حضرت عبدالله بن عباس فرمایي د الله رسول موږ منع کړي وو. په هغه کې اولنی چې دی هغه میږی دی، میږی به وژنې نه. ولې به نه وژنې؟ ځکه عام طور میږی چې دی هغه چاته تاوان او نقصان چې دی هغه رسوي. دا بل حدیث دی، حضرت ابو هریره فرمایي وایي وخت پیغمبر اسلام فرمایي وایي یو میږی ولو، یو نبي و غالبا عزیر علیه السلام یا موسی علیه السلام، وای دی وخت در یو درخت لاندې ښه په آرام مطلب پرېوتی، چې پرېوتی نو میږی رالی دی مطلب وخوړی. د میږی چې څنګه خوراک دی چې ویې خوړی دا نبي راپورته سلو، پریشان هم سو، خوب هم خراب سو، آرام هم خراب سلو. نو قرار دا نبی را ولاړ سو، د خپل بستره مستری را لیرې که خپل ملګري ته یا خادم ته یا مورید ته هر څوک چې هغه ته ویل ول دې میږانو ته اور ورواچو، دې ښار ته اور ورواچو. بیا میږانو ته اور ورواچو، ښار یې ګرد ور وسوځئ. د الله رسول فرمایي فاوحى الله الیه فی ان قرصتك نملة فاحرقت امة من الامم تسبح. بیا پیغمبر اسلام فرمایي الله وحی ورته وکړی چې ته خو یوه میږي خوړلی ویلې، تا دا ټول میږان ولې وسوځل؟ ته یوه میږي خوړلی ویلې، تا دا ټول میږان ولې وسوځل؟ دا نو وایي یو ورځ موسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام والله ته ویلې ولی الله کله کله ته یو کلی تباه کړې، باقي ښه خلک ومي بد خلک ومي، د بد خلکو د وجې هغه ښه خلک هم ورسره تباه کړې. وی الله رب العزت بیا دغه شی چې دی هغه د مخ له راوستی، چې راوستی بیا دی را ولاړ شو، دا ټول میږان یې مړه کړلو. حالانکه د الله رسول فرمایي الله ورته وفرمیل دا خو ذکر کوي، دا تسبیحات وایي، دا علیده یو امت دی. نو دته صرف دا خبر ورښکاره کوله چې تا و ما ته دا ویله چې یو کلی دی پاک کې شو بد ټول ستا، ته ټول تباه کې چې کله عذاب راشي. نو دته دا خبر ورښکاره کوله چې میږی خو یو تا ته تاوان در ورسوي، تا ولې ټول میږانو ته اور چې دی هغه ور واچوي. او بیا بله خبره دا د عزیزانو د میږانو سوځنګه د الله رسول فرمایي، حضرت عبدالله بن عباس روایت دی، موږ د الله رسول منع کړیو نهى عن قتل عربي من الدواب. د څلورو حیوانانو جانورانو د سوځلو سه یا د وژلو سه د الله رسول پر حضرت عبدالله بن عباس فرمایي د الله رسول موږ منع کړي وو. په هغه کې اولنی چې دی هغه میږی دی، میږی به وژنې نه. ولې به نه وژنې؟ ځکه عام طور میږی چې دی هغه چاته تاوان او نقصان چې دی هغه رسوي. اوس علما فرمایي چې دا کم میږی پیغمبر علیه السلام یاد کړی دی چې دی بیا وژنئ نه، دا هغه میږی دی چې دا غټ میږان دی د وزرو والی دی، هغه چاته تاوان نقصان نه رسوي. یا هغه میږی دی چې د سلیمان علیه السلام سره خبرې چې دی هغه کړي دي. دا عام چې کوم کوچني میږان دی هغه په دې کې شامل نه دي، د هغه وژنګه جایزه ده. که چیرې ضرر در رسوئ، نقصان در رسوئ، تاوان در رسوئ، نو هغه میږان بیا ته وژلی شي، سوځلی نه شي. د الله رسول فرمایي د اور عذاب یو الله چاته ورکولی شي، مخلوق و مخلوق ته نشي ورکولی. او بل علما فرمایي په اوبو کې هم نشي اچولی، راولاړ شي وسې وژني، دا به کوي نه. نو د میږانو د وژلو بیا ترتیب چیشتي زموږ په کورو کې عام طور ډېر میږان پیدا کېږي، بیا خلک جنبیریږي هم. او رښتیا خبر هم دغسې ده چې دا میږان تقریبا د جناتو سره ډېر تعلق لري. ستا په خیال خو میږی دی، هغه جن یې، ته کله یو میږي ته تاوان نقصان ورسوه، بیا جنات د خپل زور مطابق بیا تا ته تاوان نقصان چې دی هغه رسوي. د عاملان چې کوم دي دغه مطلب د کوډ او د سیر جادو مطلب سبق یا علم چې حاصل کړي، ډېر څه زموږ په علماو کې ښه علما ستا هغه عاملین دي، هغه دغه علم زده کړی دی چې هغه د چا کور ته مطلب یا جن یا پیری یا شیطان یا دغسې مطلب سیر جادو کوډې د دې ماتول، د دې خرابول، د دې د مابین زیستل، مطلب ډېر مایره خلک ستا. ټګان هم ډېر دي پکې، تقریبا په سلو کې 90 چې دي هغه ټګان دي، 10 کسان چې دي هغه ډېر ماهرین دي، هغه په دې خبرو پوهېږي. نو اوس بیا دغه چې کله دا څوک مرض نیسي، بیا یې پیر له راولي، یو عامل لرې راولي، هغه ورته وایي چې داسې مطلب زموږ کور و، زموږ کلا وه، زموږ غاره وه، موږ پکې اوسېدلو، دی ګرمې اوبو ورباندې واچولې، یا یې زموږ کور را جارو کوي، یا یې زموږ پر کور باندې مطلب شی راتی کوي، یا یې موږ مړه کړو، نو لحاظه موږ اوس دا نه پرېږدو. صحیح سلو. اوس خبره دا ده چې د میږانو وژنګه جایزه ده، شرط دا دی چې تا ته نقصان در رسوي.
ستا کمره ده ستا برنډه ده ستا ویلي ده دی نه ځي تاوان دی په لاره کې دی علما فرمایي چې د دې وجنګه په دې شرط جایزه ده چې تا ته تاوان در ورسوي که تاوان نه در رسوي بیا وژنه څه ضرورت یې دی اوس د دې اسانه حل به زه در وښیم اسانه حل نه د پیر سره تعلق لري نه د فقیر سره تعلق لري نه د عامل سره تعلق لري چیرې چې میرزان په کور کې پیدا سولو بیا راولاړ سي دغه سپین پوډر سته دا د علیده د میرزانو د دې دپاره سپین پوډر دی دا شاوخوا خالي ورته واچوه پر میرزان لوړ مه اچوه لوړ مو ورته اچوه پر سر یې مو ور اچوه بلکل دا لارې ته ورته واچوه شاوخوا یې ورته واچوه بیا دې تسلي ورکېږي خامخا ورکېږي صحیح سلو نو بیا که ته لوړ ورباندې واچوې که بیا د جناتو مسله راله بیا تا ته تاوان او نقصان چې دی هغه در رسوي تاوان او نقصان در رسوي نو لحاظ عبدالله ابن عباس فرمایي چې پیغمبر علیه السلام موږ د څو حیوانانو وژلو څه منع کړي یو په هغو کې یو میږی دی صحیح سو میږی به نه وژنئ بیا که چیرې دا کوچني میږیان ولو هغه جارو کولی هم سي لرې کولی هم سي د سوځلو اجازه نو نشته سوځل نه دي جایزه نه دی پکار نور مطلب که د مړه کو هم پروا نه لري شرط دا دی تاوان در ورسوي لکه هغه نبي ولو هغه ته میږي تاوان ورسوي د خوب یې راپورته کوي ستړی کوي نو بیا د چیش کوي د وسوځلګر سره خو د الله رسول بیا مړ د سوځلو څه منع کړي چې تاسې سوځلی نه سئ او دویم چې دی هغه ونحله دغه مچمچي چې کومه د شاتو مچمچي ده د دې سوځنګه یا د دې وژنګه جایزه نه ده ولې نه ده جایزه دا تا ته ضرر نه در رسوي تا ته تاوان نه در رسوي تا ته نقصان نه در رسوي هغه د شاتو رقم یو نعمت الله رب العزت له دې څه پیدا کړی دی نو لحاظه د وژلو اجازه چې د هغه نسته ها بیا که ستا په کمره کې ستا په حجره کې ستا په برنډه کې د هغو شار پیدا سوی دی تا ته تاوان رسوي کوچنیان خوري ته جن په تکلیف یې بیا لرې کولی هم سي وژلی هم سي خرابولی هم سي او دریم چې د هغه هدهد دی هدهد چې دی دا مرغ سلیماني بلل کیږي چې هغه سلیمان علیه السلام ته به اوبه پیدا کولې یعنې دا داسې مرغه دی دی په مځکه کې اوبه ویني پر سل پټه تا ته اوبه در پیدا کولی سي لیکن بل طرف ته داسې ړوند دی چې تا جال ورته درولی دا جال دی نه ویني په جال کې به سي د الله جبه نظام دی یو طرف ته په مځکه کې وتا ته اوبه در ښکاره کولی سي در ښوولی سي بل طرف ته جال دی په دې جال کې دی د خپل ځان چې دی هغه نسي بچاولی په جال کې چې دی هغه بساو سي قاضي فضل الله صاحب دا متحیاتو ډېر زورور عالم دی په امریکا کې دی د قرآن درس ورکوي ډېر زورور عالم دی ډېر انتیک عالم دی ډېر لوړ علم الله ورکړی دی زه اکثره په موټر کې چیرې ځم نو د قرآن درسونه چې دي هغه اورم نو دی وایي دا مرغ سلیماني چې دی هغه خو ډېر ښایسته دی بیخي ډېر ښایسته دی لیکن ډېر بدبوی یې ځي د بدبویي د وجې خلک نه ساتي په خپلو کورو کې موږ ته به یو سړی نه لیدلی په کور کې دا مرغ سلیماني چې دی هغه ساتلی صحیح سلو دی په کور کې یا کپس دی یا علیده ساتلی دی حالانکه نور هر شي خلک ساتي دا یې نه دی ساتلی وجه څه ده وجه دا د رنګ یې ډېر ښایسته دی او بوی یې ډېر بد دی بلکل ښکاره مثال یې دی لکه یو ډېر ښایسته ځوان ښه ځواني الله ورکړې ده لیکن دی بد اخلاق و چې هر څو ښایسته سترګې ښایسته ځواني ښایسته قد ښایسته قامت ولري یې بد اخلاقه دا بد اخلاقي دا ستا ټول صفات چې دی هغه در خرابوي نو دلته دغه مرغ سلیماني چې کوم دی هدهد چې کوم بلل کېږي هغه ډېر ښایسته دی په رنګ باندې لیکن بوی یې ځي نو د بوی د وجې بیا خلک ساتي هم نه د ځان سره یې ګرځوي هم نه نو د دې وژنګه هم د الله رسول فرمایي دا به نه وژني ولې نه وژني هغه وایي چې مطلب په دې کې تا ته ضرر نه رسوي نقصان نه رسوي او بل چې دی هغه والسرت رواه ابو داود دا سرت چې دی هغه یو مرغه دی ما هغه منجد کې وکتل داسې د زموږ عامې مرغۍ نه دي زموږ په کورو کې بیخي ډېرې چې ګرځي راګرځي تر دغه مرغۍ لږ خاشه غټ دی مشوکې څه مطلب اوږده ده نو دغه هم تاوان و ضرر نه لري نقصان نه لري نو یې ولې وژنې نو لحاظه د الله رسول فرمایي یو نبي راولاړ سلو هغه یو میږی چې دی یې خوړلی ولو و ټول ښار ته یې ور واچوي الله ورته وفرمایل ولې میږي و تاوان در رسولی دی تا و ټولو ته چشمه کوي ور واچوئ او دغسې د الله رسول فرمایي په دې حیوانانو کې راواقه په دې جانورانو کې راواقه دا څلور دا ډېر بې ضرره دي که میږی دی که دغسې مطلب هغه مچمچۍ ده که دغسې هغه مرغ سلیماني دی یا هغه مطلب عامې مرغۍ چې دی تاوان تا ته نه در رسوي نو لحاظه وژنه یې مه ها که په دې کې بیا تا ته یو شي تاوان در رسوي هغه بیا وژلی سي د هغه وژنګه چې ده هغه جایزه ده
خو خیر عزیزانو خبره دا د زما او ستا ایمان دی د الله د رسول پر خبرو باندې صحیح سلو د الله د رسول پر خبرو زموږ ایمان دی بل طرف ته بیا موږ ته راښولي دي چې سپی دی ضرر رسوي کارګه دی ضرر رسوي دغسې مطلب هغه مژک راواخله ضرر چې دی هغه رسوي دا وژلی سي بالکل یې وژلی سي هېڅ په حرم کې لا وژلی سي خو لیکن عام طور دا دی چې مطلب تاوان و نقصان نه در رسوي په هغه به کار نه لري ماسې والا کربوړي څخه ماسې والا ماره څخه په بل حدیث کې لړم هم راځي هغه هم تاوان و نقصان چاته رسوي هغه وژلی سي هغه د مخ ایستلی سي خیر عزیزانو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي سبق مې ډېر سره اوږد دی وخت او بله خواته سلو نو الله رب العزت دې موږ په دنیا کې هم د مارانو وساتي په قبر کې دې هم الله د مارانو وساتي او په آخرت کې د حشرګاه چې کوم میدان دی بلکې جهنم الله دې د جهنم وساتي د جهنم د اور وساتي د جهنم د هغه مارانو لړمانې د هر مسلمان الله وساتي هر کلمه ګو دې الله وساتي و هر کافر ته دې الله رب العزت ایمان اسلام کلمه او قرآن چې دی هغه ور نصیب کې الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله